بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه په دې وخت کې په UC برتانه او جانا کلی کې موجود یم. کتونکو، دا هغه کلی دی چې د پښتنو دلته کې جیدادونه دي. نن موږ دلته کې راغلي وو، تاسو ته به لږ مناظر هم ښایو. دا د پښتنو ځمکې وې چې په پخواني زمانه کې په 1980 نه مخکې په 1958 کې چې دی دلته کې دغه خلک چې دی په دې کوټو په دې ځمکو آباد کړي، دغه غریبانان چې هغه په هغه وخت کې د هغوی بچي نسلونه نه چې د هغې بچي یو خاندانونه جوړ شول او هغې دلته کې په دې ځمکه باندې په دغه کوټو باندې آباد وو. د دې سره سره دغه ځمکې چې په 1980 کې کله بندوبست وشو، دا ځمکې دې پښتنو ته انتقال شوې وې، خو بیا هم د دغې خلکو سره وې او دغې خلکو به خوړلې. د دې سره سره چې دی د دوی په منځ کې څه کیسونه هم شروع شول چې یاره پښتنو وویل چې دا ځمکې موږ ته حواله کوي، او هغوی وویل چې نه، په دې ځمکه قابض وو او دا ځمکې زموږ دي. خو 40-45 سال بعد د فیصلې مطابق چې های کورټ کې د دې یوه فیصله وشوه او دا ځمکې چې دي دوی ته په نن دا کم ځای کې چې ولاړ یو، دا ځمکې چې نن دوی پښتنو ته حواله کېږي د دې دپاره چې دی د تحصیلدار مټه او د دې سره ګرداور او پولیس نفري د دې سره سره چې دی پولیس کانسټیبل چې کم تاسو ته موږ به اوس ښایو او تاسو به وینئ چې په لویه نفرۍ سره چې دی دغه راغلي دي او دلته په دې ځمکه باندې پیتې پټواریان لګوي او کم مالکانه حقوق چې دي هغه پښتنو ته حواله کېږي. کم خلکو چې په دې ځای کې کم ځانه جیدادونه دغې غریبانانو اخیستي دي، باقاعده هغوی ته پیته ښودی کېږي او د هغوی کمه زیونه چې اخیستي دي هغه هغو ته حواله کېږي. دغه مناظر تاسو ته هم ښایو د تحصیلدار صاحب سره او د کم چې د فټو مالکان دي د هغوی سره به خبرې کوو. دغه مناظر تاسو ته ښایو، تاسو زموږ سره اوسئ. محمد سیاب په هغې کې موږ د قانون مطابق چې کم دغه و هغه موږ ټول ښه په دغه باندې په دې یو کې فریق حاضر و، د هغې په دغه باندې او په هغه دوو کې غیر حاضر و، خو موږ خپله قانوني کاروایي پوره کړه. د دې کیس پوره نوعیت ووایي سر. دا ملکیت د دې سړو و، د دې پښتنو و، د برطانیې د خلکو محمد سیاب وغیره، او دې ګوجرو سره په قبضه کې و. دا د ډېر وخت 50-60 کاله دیو زوتی. د هغې نه علاوه مطلب دا دی چې دیو په مختلفو عدالتونو کې د دیو فیصلې شوي دي، ټولو کې ګټلي دي، خو دیو په حق کې د دې بل فریق په حق کې یو ډګري هم نه ده شوې، نه یوه فیصله یې ګټلې. نو په هغې سلسله کې دیو ټولې کیسونه خارج شو او بیا موږ یو تقسیم په مثل باندې د عدالت په حکم UAC هغه په دغه باندې موږ رالو او موږ هغه کاروایي د هر نمبر خسرې د هغو د رقبې مطابق چې په هغې کې 100% د ګوجرو وه او څه د دې پښتنو وه. دا کومه حصه چې د ګوجرو وه دا په څه طریقه باندې دا دیو د بیې اخیستې وه، د دیو د مالکانو د دیو د ملګرو نه د دې برطانیې د پښتنو نه یو 2 بیې کړوې. دا په دغې سلسله کې هغو ته پاتې شوه، بقایا چې دا نو هغه دې پښتنو ته موږ حواله کړه او قبضه وله ورکړه. اوس مطلب دا دی چې نور د هغې سره خپل قانوني دغه چې کوم دی هغه به موږ خپل رپورټ کوو افسرانو بالا ته. په هغې کې مطلب دا دی چې نن نه دیو ته د دیو د ملکیت قبضه حواله شوه او دیو د نن نه مالکان موږ په خپل دغه کې تصور کړو. د کیس خو د 1978 نه شروع شوی دی په مختلفو عدالتونو کې. په دې کې 33 ځای زموږ په حق کې د فیصله شوې ده، د دیو دغه هر ځای اپیل کینسل شوی دی. موږ د تحصیلدار صاحب نه، د AC صاحب نه، زموږ سره حیات خان SHO صاحب راغلی، میر بادر خان SHO صاحب، نوره د پولیس والا، تاسو میډیا والا، موږ د ټولو شکرګزار یو، موږ مطمئن یو. نن خنلاله راشه، نن موږ ته زموږ د پټي د دې ځمکې تقسیم وشو چې دا برخه ده چې د کلي کې د محمد سیاب
او فرید خان مولوي صاحب وغیره د دې کسانو ده او دلته کې ابزر سمندر وغیره د دیو کوړمې وي زمونږ پټی موږ ته نن تحصیلدار صاحب تقسیم وکړو زمونږ ځمکه موږ ته حواله کړه موږ ته نن قبضه میلاو شو موږ د دې ټولو نه مطمئن یو او دا د 1978 نه دا معامله را روانه او دیو قابضین دي زمونږ په دې ځمکو دا په ریکارډ په موږ پسې دي دا په پرت کتوني کې په موږ پسې دي دا د ریاست سواد د وخت نه زمونږ پرستی جایداد ده دیو په زمونږ سره د دومره وخت نه دا کیسونه وکړو په کروڑه روپۍ زمونږ په کیسونه ولګېدې او زمونږ پکې د دې سړي پلار کیس شروع کړی او هغه پکې وفات شو اوس دا سړی پکې سپینګیری شو دې حد ته راورسېد او نن موږ ته انصاف میلاو شو موږ رالو او موږ د ټول د انتظامیې او د ټولو ستاسو د خصوصا د میډیا والا د شکرګزار یو سن 78 نه زموږ دا کیس شروع شو او په سن 80 کې زموږ اډر شوی زموږ پاکې 33 اډرونه زموږ سره جمع شوي دي چې په هغې کې 2 د هایکورټ دي او 3 پکې د سیمبیار دي په هر عدالت کې ما کیس ګټلی او قانوني خوا دیو نن زموږ سره راوخته موږ د دیو نه ډېر زیات خوشحاله یو د زیات کار تحصیلدار صاحب نه ولې چې د پکې ډېر غټ کردار ادا کړ دواړه طرف ته او موږ ته خپل انصاف میلاو شو دا زموږ حق حلال جایدادو دیو ما الله پاک دی ولا د بل طرف ورکی موږ له دې ما الله راکړي ولې چې الله ډېر لوی در دی خو موږ ډېر زیات نن خوشحاله یو په ډېر خوش اخلاق او په ډېر ښه صحیح ماحول کې دا پروګرام وشو او ټول چې دی نه موږ ښه مطمئن یو